الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق صدقت يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد. الله رب العزت په دې آیات کې فرمایي د کافرانو تذکرہ کوي. د کافرانو ته چې الله رب العزت کله وی چې تاسو صدقه ورکوي تاسو خیراتونه کوي نو دی په جواب کې وی ان الله فقیر نو یختبا خو جوړ غریب دی ها ته سر سشته نه او ونحن اغنیا من مالدار یو زمون نه پیسې غواړي زمون نه سره زر وسپین زر غواړي دنګ نه صدقه غواړي مدینه دا پته ولګي چې د خدای پاک جوړ غریب دی ښا الله رب العزت وی تاسو دا خبره مې معلومه کړه تاسو دا خبره مې معلومه کړه ما ته علم دی دا زر دی چې مونږ یې لیکو او هغه صرف دا نه لیکم هغه ورسره لیکم کوم چې پیغمبرانو په ناحقه قتل کړي دي او هغه عذاب ته بیا ور اچوم تاسو ته به مونږ وایو چې ویسکې دا سوځېدونکي عذاب چې تاسو سوځئ داسې عذاب دا وسکې نو دا د هغې خبره کوي الله رب العزت دې آیات کې لقد سمع الله یقینا اوریدل الله رب العزت قول الذین خبر دها کسانو قالو چې ویل دي ان الله یقینا الله رب العزت فقیر دی ونحن ومنګه اغنیا غنیان یو مالدار یو سنکتبو زردی چې وبلیکو منګه ما هغه څه قالو چې ویل دي وقتلهم الانبیاء او قتل ولد پیغمبرانو قتل ولد الله رب العزت پیغمبرانو بغیر حق بنا حق باندې ونقول او بوایو منګه ذوقوا اسک عذاب الحریق عذاب سوزون کی ذالک دا چې دی بما په سبب د هغه قدمت چې لیکلي دي ایدیکم لاسونو ستاسو وان الله یقینا الله رب العزت لیس ندی بظلام ظلم کون کی للعبید په بندګانو باندې الله رب العزت وی چې په خپل بندګانو باندې ظلم نه کوم دا تاسو ته چې کوم عذاب ملاويږي دا د هغه سبب دی تاسو چې کوم په لاسونو لیکلي دي روان دي الذين دا کسان دي قالو چې ویل دي ان الله یقینا الله رب العزت عهد الینا وعده غسل زمنا الله نؤمن چې ایمان باندې راوړې ایمان باندې ساده لرسول په هیڅ پیغمبر باندې حتا تر دې پورې یاتینا چې راوړي مونږ ته قربانی تاکلوه النار چې اخري دی لره او دی بخلکو ته دا باندې کوله وای مونږ ایمان ځکه پر رسول الله صلی الله علیه وسلم نه راوړو چې مونږ ته خو په کتاب کې ویلي شوی دي چې تاسو به دغه وکړئ داسې ورته کم پیغمبر هم چې راشي هغه ته وایي چې قرباني راته کوه چې ورې اوسېږي بس بیا ټیک ته بیا یې موږ منو نو الله رب العزت وایي چې ښه تاسو چې داسې د پخې زامن یې د پخې عقیدې نو تاسو ته خو داسې پیغمبران رال چې هغې معجزې هم راوړې او هغې چې دي قربانۍ هم وکړې او پس ته هغې تاسو شهیدان کړه هلته دا خبرې کار نه کړه صرف دلته دا کار کوي نو دې ته جواب الله رب العزت د دې په هغه دلیل سره ورکړه الذين دا کسان دي قالو چې وایي دي ان الله یقینا الله رب العزت عهد وعده غسل الینا زمنا الله نؤمنا چې ایمان بنه راوړو لرسول په هیڅ یو پیغمبر باندې حتی تر دې پورې یاتیانا چې راته وکړي یاتیانا چې راوړي مونږ ته به په قربانۍ سره تاکلوه النار چې اخري به قرباني تاکلوه النار چې اخري هغې لره اور او دا خبره ټیک وه دا د دې په کتاب کې لیکلي شوي چې کم پیغمبر راځي تاسو له به چې دي نو دوی قرباني راوړي خو دوه پیغمبران یې ته مستثنا کړو چې دوه پیغمبران به نه یو عیسی علیه السلام او یو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم که دي چېرته راوړ نو بیا به تاسو د دې هغه بغیر د قربانۍ به منې قل ورته ووایه ای پیغمبره صلی الله علیه وسلم قد جاءکم یقینا راغلو تاسو رسول پیغمبران من قبلی مخکې زمانه بالبینات په ښکاره دلایلو سره وبالذي په هغه څه سره قلتم چې وایه تاسو فلم قتلتموهم نو تاسو ولې قتل کړه دوی لره ان کنتم صادقین که چېرې تاسو رښتیني
فإن كذبوك بس که چرته دي تکذیب وکستا فقد کذبانو یقینا دي تکذیب کړو رسولن د پیغمبرانو من قبل کا مخکستا سنا جاءو چراغلو دي دا بالبينات بخکار دلائل سرا والزبر او صحائف سرا صحیفو سرا والکتاب المنیر او په کتاب روحانه سرا یا په حکمت سرا چې هغه ثابت بالعقل وي. اوس الله رب العزت وي كل نفس هر یو نفس ذائقة الموت سکون کی د مرګ دی وانما توفونا وانما بخ خبردارا توفونا چې پورا بدر کولی شي اجورکم اجر تاسو یوم القیامت بورز د قیامت ومن زحزح بساسو چې بچ کړي شو عن النار د اورنا وادخل الجنه او داخل کړي شو جنت ته فقد فاز بس یقینا دی کامیاب شو. اوس هر یو نفس ردا سکون کی د مرګ دی. الله رب العزت فرمای چې څوک د جهنم نه بچ شو او جنت ته داخل شو نو دا کامیاب دی. وما الحیات الدنیا او نه د زندگی د دنیا الا متاع الغرور مگر سامان د دوکې دی. سامان د دوکې دی. خو د دنیا د زندگی څه ده؟ دا خو د دوکې سامان دی. یو کس وایي چې زه ټیکم एकदम به څه بیماری راشي سم نشي کولی. دا کرونا وایرس ته کنه د دنیا طاقت ور ملکونه چې نو د اغه مخه نشي نیسي. حالان کې صدومره مسله نه ده خلک چې ستوي پسو کې دوه کسان پای کې مړ کی خو خوريږي چون کې لا سوق مخه نشي نیسي. نو چې کله الله رب العزت وغواړي بیا مخه خلکونه سي خو الله رب العزت تسګرانه نه ده. نو الله چې څوک کامیاب کو د اوره بچ کې دغه کامیاب دي. نو د دنیا د کامیابی چې ده دا رای په مقابله کې سم ده. اوس الله وی لا تبلغن البته ضرور امتحان به کومنګا فی اموالکم پمالون استاسو کې لا تبلغن خامخا به امتحان اغستی شي فی اموالکم پمالون استاسو کې وانفسکم او پنفسون استاسو کې خامخا به امتحان ستاسو. کله به مال کې نقصان راځي کله به چې انسان روغ رمټ انسان به زوی به لور به خزه به خاون به دا به وفات شي امتحان دی. ولا تسمعن لو خامخا به تاسو اورئ سبا وشتما کثیرا ګډې وډې د خلکو نه به بد رد واورئ ډېر من الذین د خلکو نه خلک به ورته بد رد وایي چې ایمان هم راوړی دی. ولا تسمعن خامخا به تاسو اورئ بد رد من الذین د هغه کسان نه اوتوا الکتاب چې ورکړی شوي دي کتاب من قبلکم مخکې ستاسو نه ومن الذین د هغه کسانو نه اشرکو چې مشرکان دي اذن کثیرا تکلیف ډېر. وان تصبروا او که چرته تاسو صبر وکړو وتتقوا د الله رب العزت نه ویریږئ فإن ذلک بس یقینا دا چې من عزم الامور د عزمت والا کارونه دي. من عزم الامور د فخو کارونه دي. وإذ أخذ الله بها وقت چې واغسل الله رب العزت میثاق الذین وعده د هغه کسانو نه اوتوا الکتاب چې ورکړی شوي دي کتاب لتبیننه چې خامخا به ښکاره بیانوي دي کتاب لره للناس خلکو ته ولا تکتمونه او تاسو به نه پټوئ دي کتاب لره فنبذوه نو وغورځوو دي وراء ظهور رستو د شاګانو خپلو فنبذوه بس وغورځوو دي دغې وعدې لره وراء ظهور رستو د شاګانو خپلو واشتروا واغشتلی دی به په دې سره ثمنن قلیلا عوض لږ پیسې لګي عوض لږ فبئس بس بد دي ما هغه څه یشترون چې دي واغستل. لا تحسبن الذین ګمان دي نه کوي هغه کسان ګمان مه کوئ په هغه کسانو باندې یفرحون چې دي خوشحالي. لا تحسبن الذین ګمان مه کوئ په هغه کسانو باندې یفرحون چې خوشحالي کوي بما باعث باندې اتو چې کړي وي دي چې کوي یې وي. اوس یو نیم کس هغه یو کار کړي او ته ووایې چې یاره دا پلانکي چې دی که نه د چت نه راټوپ کو روغ رامټو خپې هم سمې وي خپې یې ماتې نه شو هغه خوشحال شي چې هلکې ما چېرته یو کار کړی کارنامه مې کړی او د زما صفت و. یو نیم کس هغه ډوسه کړي نه ته وایې چې پلانکي چې مثال به ته ویلي یې سل ګزه ټوپ والي او د سره ټوپ نیوالی دی په دې خوشحال شي چې د ما چا صفت وکړه. نو الله رب العزت وایي دا خو خیر د عامو کسانو دغه خو دلته چې کوم مراد دي دا چې دي نو دا د نور مراد دي چې دې څه کړي یو که نه که څه کړي وي تی صفت وکړي هم پې دې خوشحالېږي او که څه نه یې کړي هم چې صفت وکړي دې پې خوشحالېږي.
نو الله دای تذکرہ کوي لا تحسبن الذين گمان مکو باغ سانو باندې يفرحون چې خوشحالي کوي بما باس باندې اتو چې کړي وي دي ويحبون محبت کوي ايحمدو چې صفت وکړي شي د دي یو نیم کس کې بس دا ماده چې هغه صفت کې هغه بتا سرګب شپ لګي چې دا هغه تر ټیسټه پاسټه کې کله ورته چپړې سمې کله چې هغه وی چې یاره ما چې دې نو زه د دې نه پیښوره پورې پیاده لاړم په 10 منټه کې ورته وی چې نه مړه 10 منټه هډې دي ته په 8 منټه کې متلی شي نه په دې خوشحالي دې سره محبت کې بل بیا به تاسو سره کار ته سمي او کنه هغه وی چې یاره دا غره د سیور په خبر ته تلو مو یو 10 منټه کې ورور رسیدم په gaډي ته دې سړی غول دی خو دروغ وي هغه وای چې د دې سو ګوره زماده یو کما دوی چې دروغ وي بما بسبب د هغه لم يفعلوا چې دی نو کړي اوس الله سوې فلا تحسبنهم بس ګمان مکو بدی باندې بمفازه پخلاصي د دوی پخلاصي والی د دوی من العذاب د عذابنا ته په دې ګمان مکو دا څوک چې ډېر خوشحالي کې را خوشحالي کې پر خپل لغه باندې چې دی بل عذاب نخلاص ولهم د دې لپاره عذاب علیم عذاب دردناک دی ولله او د الله رب العزت لپاره دی ملک السماوات بادشاہي د اسمانونو ولر دی او د ځمکې والله الله رب العزت على كل شيء قدير په هر څه باندې قدرت والا دی ان فی خلق السماوات یقینا اوس دغه د بادشاہ چې الله د هر څه بادشاہ دی د لپاره نشانی دی عقلی الله وفي كل شيء له آیه تدل على انه واحد الله ان فی خلق السماوات یقینا په پیدا کولو د اسمانونو کې ول ارض او د ځمکې کې واختلاف الليل والنهار او په اختلاف د شپو او ورځو کې لآیات نشانی لولی الالباب لپاره د خاوندانو د عقل بدی کې ګوره د اسمان په وجود کې ګوره تحقیق کوا په لګیایا سمرم چې دا بر دنیا را پس شم چې تحقیق کې تکاوه دا الله په ذات باندې مکو په صفاتو کې لګیا او نو په تحقیق او چې څوک صحیح تحقیق کوي موحد وي د ایمان مضبوطیږي او اکثر چې څوک غلط تحقیق پسې شوی نو هغه د ایمان نه وځي نو الذين لا کسان دي اوس پدې کې ګوره نشانی دي الله رب العزت اسمان بر پیدا کړی دي کچرته الله ذات نه وینو بیا خو د دنیا نظام چې خپل چلیږي نو یو کوټه په خپل جوړ شي اسمان په څنګه جوړیږي یا کچرته خدایان نور وي نو بیا به یو وی چې د ازمکه پر پکار د اسمان لاندې پکار دی زمون یو کلی دی وړو کې شان دی په یو جمعات باندې سالانه راځي په جمعات کې روزانه جګړې مثال پتاوه نو بیا دا دومره لوی کائنات ته او باغې کې د خدایان وی کچرته خدای بل خدای وي نو هغه بیا وی چې بل اسمان داسې پکار دی چې هغه کې د انسانانو سیږي دغه خو پرشتي دي یا بل اسمان داسې پکار دي چې ازمکه نه لاندې مختلفه دغه په خپلو کې بجنګیدل الله رب العزت وینا نه بس صرف د کيو ذات ته هغه کړی دی ارسه ځکه خو اختلاف نشته رواني نشته کله خدای باکش په وګد کی رازلانډ کی کله چې نو راز شي نو دا وګد شي او شپلاند شي نو څوک داسې شته پدې کې نه خلا څوک ته داسې رول لګي هغه چې راز د جمی دا راز چې دی دا لندون دا نشي کوي پدې کې د خدای پاک نشانی ها الذين لا کسان دي یذکرون الله چې ذکر کوي الذين دا متقین ها کسان یا خاوندان عقل ها کسان دي یذکرون الله چې ذکر کوي د الله رب العزت قیاما په ولاړه او قعودا او پناسته باندې وعلى جنوبهم او باړخونو باندې ويتفکرون او دي تفکر کوي فکر کوي فی خلق السماوات په پیدائش د اسمانونو کې ولارد او د ځمکې کې ربانا او وای دی ربا اے رب زمونږه ما خلقتا ندی پیدا کړی تا هاذا دا باطلن باطل اس بیسا عبس سبحانك باقی د تعالی فقنا عذاب النار وسات من عذاب دورنا ګورا ذکر دی عام بندگان چې دی ذکر کوي لا اله الا الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم الحمدلله الله اکبر مختلف ذکرونه دي عام بندگان بیا خاص خلک چې اغي څه کوي اغي ذکر کوي په ځړه باندې ذکر خاص الخاص هغه دا خاص خلک چې دي هغه څه کوي ذکر کوي په ځړه باندې او بیا دا اغي نه خاص خلک چې دي هغه تفکر کوي اغي دا سوچ کوي د خدای په کائناتو کې
چې خدای پاک ګوره د اسمان څومره ښکلې پیدا کړي دا ستوري څومره ښکلې د دې وجې کله ناکله چې دی نو په دې شیزونو د خدای په ذات کې به سوچ نه کې او چې کوم صفات دي هغې کې سوچ کوه نو د دې وجې مجدد الفسانی رحمت الله علیه په دې کې خیر بلا خبرې دي دا کوم وختونو کې چې دا منځونه باندې علما وي چې دا وخت تفکري دي په دې کې مراقبې کوي ګوره پیران پکې مراقبې ورکوي نو دا کوم چې په ناسته ولاړه لاس په هر حالت کې ذکر کوي د دې نه مراد هم وي دا زړه ذکر ته مراد دی چې کله سړی بیعت وکړي د صحیح پیر نه او د ده دا زړه روان شي دا ذکر شروع کړي نو دی به بیا په خولې باندې په غسلخانه کې ته ذکر نشي کولی ته چې دوی په خولې ذکر نشي کولی خو چې ستا کله زړه روان شي تا د کامل پیر نه بیعت کړي نو ته به ودی او ستا زړه به ذکر کوي یا هم په ذکر کې راځي ته به روان یې زړه به ذکر کوي الله الله خیر ربنا اے رب زمنگا دا مسلمانان سوئی ربنا اے رب زمنگا انکا یقینن تو من حق چالرا تدخل النار چی داخل کری اورتا فقد اخزیتهونو بس یقینن تارسوا کدلرا ودش مودلرا ومال الظالمین و نشتد ظالمان دا پارا من انسوار سوک دا مددگاران ربنا اے رب زمنگا اننا یقینا منگا سمعنا ووریدو منادیا بلنا ینادی د بلنا کون کی یا आवाज مورید आवाज کون کی لین ایمان د پاره د ایمان اندا خبره امنو چا ویل چې ایمان راوړل به ربکم بخبل رب باندې فآمنا بس من ایمان راوړو ربنا ای رب زمنگا فاغفر لنا بخنو کړه مونږ ته ذنوبنا د ګناهونو زمنگا وکفر عنا اورجو زمنگا لرک زمنا سیئاتنا گناہونا زمنگا وتوفنا مع الابرار او وفات راتا اراکا منتا سردنیکانو من سردنیکانو وفات کا یا مقبرکی زیرہ کا سردنیکانو ادفنو موتاکم واستقوم الصالحین ادی واجی حدیث شریف کی راضی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې تاسو خپل مړی چې دا سره دا د نیکانو خلکو په مقبره کې خښ کې د خرابو خلکو سره مخه خوي ځکه چې پای باندې بازابې دي تو بیا تکلیفي نو د نیکانو خلکو سره دای خپل اثرات پستا مرګم ښه بعضی ولیان پیغمبران کړه نه چې هر سړی ولی او پیغمبر دای خپل اثرات نو داغي خپل اثرات وی ها ربنا اے رب زمنگا وآتنا اور آکڑی منگتا ماہا غصو وعدتنا چتا وعدہ کڑے زمنگ سرا علا رسولکا پخلی مبارکی دا پیغمبرانو باندی ولا تخزینا عمر سواکو منگ لرا یوم القیامت پورز دا قیامت انکا یقینن تو لا تخلف المیعاد مخالفت نکے دوادی خپلی اللہ رب العزت د خپل د وعده مخالف ورزي نه کوي څوک چې دا آیات وی د اخیری بار نو د قیامت په ورځ بچی دی په عذاب په د باندې نه خته پاک به شرمای نه دا واړه قانون په مخ د دې وجه دا ویل پکار فاستجاب لهم بس قبول کړه دعا د دوی ربهم رب د دوی انی یقیننز انی بدل باسر چې یقیننز لا دوی او نه ضایع کوم عمل عامل منکم د یو عمل کول کی د استاسنا من ذکرین د نارینا او انسا یا زنانونا بعضکم من بعض استاسو د بعضونه دي والذین بساکسان هاجروا چې هجرت وکړو وجاهدوا او جهاد وکړو ها والذین بساکسان هاجروا چې هجرت وکړو واخرجوا او وباسل شو من دیارین د کورون د دینا و اوزو او تکلیف ورکړي شدید وی سبیلی په لار دوا کی وقاتلوا او جنگی دو و قتلو او قتل کړي شو لو کفرن او بری جوانم د دین سیئاتهم گناهونه د دوی ولا ادخلنهم او خامخاب داخل کوم دي لرا جناتین جنتونو ته تجری چې بهیږي ومن تحت الانهار لان داین ولی ثوابا دا بدل من عند الله دا الله د جانب نه والله دا الله رب العزت والله الله پاک چې عنده پنځ دا الله سره حسن الثواب بهترین بدلنا لا یغرنک تعالی را دی پدوکا کی وانه چی تقلب الذین گرزیدل دها کسانو کفرو چې کافران دي فل بلاد بهاریو کې تاره په دوته وی چې هغه ګناهونه کوي دام کوي بیا چې دي ټیک ټاک په ګرځي خو خوشحال دي نه نخته پاکه راټینګي ورخته وای دا اکثر په دنیا کې خلک وي مړه زمونږ د سم کوم او کاتر وانه دا بل چې نمونځ د سپی سم نه کوي او ګور هغه خو پیسې دي سره نخته پاک سو متاعون پایدا قلیل لگا د دنیا له پیدا ده لگا
ثم مأواهم جهنم بیا زید دوی جهنم دی وبئس المهاد او ډیر بد زید آرام دی الله دې وساتي لكن الذين لكن هاكسان اتقوا چيريږي ربهم در خپلنا لهم د دې لپاره جنات باغونه دي تجري چې بهيږي به من تحت الانهار لاندې د هغې نه ولي خالدین بیا چې دي به همیشه وي په هغې کې نزلا دا مېلمستیا ده من عند الله د الله د جانب نه د دوی وما عند الله او د الله رب العزت سره خیر بهتر دی للابرار د نیکانو دپاره بهترین بدلی دي د نیکانو دپاره یا بهتر دي د نیکانو دپاره نو دا به ملمستیاوی د الله رب العزت د جانب نه ها دوی دپاره بهترین ارسه به د الله دیدار به انسان کوي و ان من اهل الكتاب او یقینا د اهل کتابونه من اهل د اهل کتابونه لمن هغه څوک دی یؤمنو چې ایمان ساتي بالله په الله رب العزت باندې و ما بعث باندې انزل چې نازل کړي شي ګوره د قرآن دا قانون دی چې کوم ځای د چا بد چې دي کې دا بد خصلتونه دا هلته خوالم ذکر کوي چې په دې کې بعضې خلک داسې چې دي خم دي هغه ایمان هم راوړي دا الله نه یریږم او په مسلو باندې پیسې هم نه دي خرڅوي نه و ان من اهل الكتاب ويقينا بعض د اهل کتابونه من هغه څوک لمن یؤمنو چې ایمان راوړي بالله په الله رب العزت باندې وما بهاس باندې انزل چې نازل کړي شوي دي الیکم تاسو ته وما بهاس باندې انزل چې نازل کړي شوي دي الیهم دي ته خاشعین چې یریدونکي دي لله د الله رب العزت نه لا یشترون دي نه اخلي بآیات الله په آیاتونو د الله تعالی باندې ثمنن قلیلا لږې پیسې اولئک دا کسان دي لهم د دوی لپاره اجرهم اجر د دوی عند ربهم پنځ د رب د دوی ان الله یقینا الله رب العزت سریع الحساب زر حساب واستونکي یا ایها الذین آمنوا اے د ایمان خاوندانو اصبروا صبر اختیار کې صبر وکي وصابروا او تیاری اے او صبر وکي وصابروا او په صبر سره غلبه حاصل کړي په کفار باندې ورابطوا او تیاری وکړي لپاره د جهاد وتقوا الله یریږي یا د سرحداتو حفاظت وکي وتقوا الله یریږي د الله تعالی نه لعلکم تفلحون د فار د دې چې تاسو کامیاب شئ د فار د دې چې تاسو کامیاب شئ الله رب العزت دا کامیابی را نصیب کړي